دا ستا جادو اسکزی دی کتی نه دا کاکر دی نه دا اسکزی دی نه دا بلوس دی دا د پنجابي استعمار ټوکس دي دا هغه ټوکس دي چې د یوه عهدې دپاره د څه پاور دپاره خپل وطن خرڅوي هم د پنجابي غلام یې ساتي د ریاست د خپلې پالیسۍ په بنیاد باندې د پښتانه استحصال شروع کړی دی او اوس د پښتنو معاشي قتل عام کوي معاش یې تباه کوي دی یو نامنهاده د پاسپورټ یو نامنهاده پالیسي په چمن په ګیټ باندې لاګو کوي چې د پښتنو کاروبار ورسره بند کړي زموږ د چمنه واخې تر عبدالله خانه بیا تر کوټې پورې د 80% پښتنو روزګار له دې دروازې سره تړلی دی دوه وخته روزي زموږ پښتانه ځوانان سپین ږیري مشران خپلو بچیو ته په دې ګیټ باندې ګټي نن دی دا ګیټ هم په موږ بندوي نن دی دا کاروبار هم په موږ بندوي دی زموږ معاشي قتل کول غواړي او بیا د دې بعد دی دا غواړي چې ما ته نوکري په اپسي کې راکړي یا په پولیس کې راکړي یا په بله دی محکمې کې راکړي چې زه د ده دپاره کلینګ مشین جوړ سم چې بېګناه انسانان مړه کوم لکه له پاچا سره چې د کوم کیل وکړي هغه نن له ما سره کول غواړي دی دا غواړي چې سهار زه د ده په اپسي کې نوکر یم نو دی بېګناه د بلوڅانو وطن هم په ما فتح کوي او بلوڅان هم په ما مړه کوي او په سندیانو هم ما ورله کوي ګټه به د دی بدنامه به پښتون وي که د وژې مړه سو دا احتجاجونه کوو حقیقت ته ستا کلینګ مشین نه جوړېږو ستا د مفاد دپاره بېګناه انسانان نه مړه کوو وایي ټولې نه سو کوه پښتون قوم یو پرامن قوم دی عجیبه خو دا ده چې په دې ریاست کې په کوټه ښار کې پی ټي ایم ته د احتجاج اجازت نشته نن بیا زموږ محترم مرکزي کمیټې غړی د ملک مجید کاکا د 3 لیټر جاري کړی دی چې ملک مجید کاکا دې په 3 کې کښېنوو او درې میاشتې د ګیټ کې ناست دی عجیبه خلک دي دا دلته ولاړ انتظامیه څخه موږ تا پوښتنه کوو چې هغه 2 ورځې مخکې دلته جلسه وسوه پروین بلاول بوټو زرداري راغی آصف علي زرداري راغی په دې ایم سټیډیم کې جلسه وکړه او سبا به بیا دلته په دا ښار کې جلسه کېږي هغه خلکو ته به د جلسې اجازت وي او پښتون تحفظ مومنټ ته د پښتونخوا وارث ته په پرس کې نه باندې به د احتجاج اجازت نه وي زه به دلته سره فریاد نشم کوه زه به دلته خپل غم نشم شته په ما به د غم شتلو پابندي وي قطعا دا پابندي دې نه منم که مملکه که بازۍ څخه زه که چېرته دا چې زه به احتجاج کوم د خپل وطن غم به خورمه دا نشي کېدی چې ته دې د لر اوبر افغان په ناره پابندي ولګوې یا د ډریور په کشه پاسپورټ راهجه کې او موږ به سره تقسیم کړي بېګناه د افغان کډوالو ته دې لرګی کش کړی دی که د افغانانو زما خویندې دي د هغه تر څول سره نیسې که سپین ږیري مو دي هغه موټر ورته اچې که ځوانان دي هغه نیسې وګاډیانو ته اچې په دې پاکستان عرباو ډالر نه یونیسیان د دې افغانانو په نامه اخیستي دي او پنجاب یې په آباده کړی دی نن هم که لاهور آباده دی که اسلام آباد آباده دی دې د افغانانو د یونیسیان په پیسو آباده دی د ده هر کور هره ګلۍ زما په پیسو جوړه شوې ده د وارن ټرریزم په نامه باندې یې په لکاو پښتانه یې در په دره کړ 80,000 یو لک پښتانه په وزیرستان کې په سوات کې په جنوبي پښتونخوا کې دې ریاست شهید کړي وارې مړ کړم بیا یې راته ویل چې ته دهشتګرد یې نن هم زه پر هم زه دهشتګرده دی وایي دهشتګرده ده ساتل د دهشتګردي پالیسي ده وه او د دهشتګردیانو ساتلو په بنیاد باندې د ډالرز ګټلې نن چې ډالر برباد شي د جنګ په نامه نو نوی جنګ جوړول غواړي د افغانانو په نامه د پښتنو په څنګ یو نوی جنګ اچول غواړي تاسو ټولو څه دغه خواست دی که هر ځای پښتانه یاسته د دنیا په هره منطقه کې یاسته نن پی ټي ایم مشر منظور احمد پښتین د چمن په پرلط کې ناست دی له 3 ورځو له 4 ورځو ناست دی او د چمن په پرلط په حمایت کې تر هغه وخته پورې ناست دی چې تر هغې پورې
د چمن د خلکو او د پښتنو دا مسله نه وي حل شوي. نو د تاسو دا خواست دی چې د دنیا په هرې کونې کې یاسته، په هر ځای کې یاسته، د پښتون تحفظ مومنټ ملاتړ وکړئ. نه په دې نامه سیاست کوو، نه په دې نامه ووټ غواړو، نه اسمبلۍ ته ځو. وچ کلک په پښتونواله په افغانیت راوتلي یو، د خپل وطن په وارثي راوتلي او په دغه به وځو. کتی هم د یوه سیاسي جماعت خلاف نه یو، نه د یوه مشر خلاف یو، نه په یو مشر صفتې خبره کوو. صرف د خپل وطن غم راخیستي یو، د هغه سپین ساري پښتنو غم راخیستي یو چې بچي یې لا درکه دي، د هغه سپین ږیرو پښتنو غم راخیستي یو چې نن هم دی په سپینه ږیره په لا درکه خپل ځوانان بچیانو پسې ګرځي. هغه خوندي چې مړونه یې لاپتا کړي دي، بې درکه کړي دي، د هغو غم راخیستي یو. نن هم د بلوڅانو دا خبره به په اردو کې وکړو. آج بھی کیچ میں بلوچ احتیاطی کمیٹی بلوچ جوانوں اور ہماری بہنوں کے احتجاجی دھرنا شروع ہے. 6 بلوچ جوانوں کو باراج کے ساتھ اٹھا کر ایک بار عدالت میں پیش کیا، اس کے بعد انکاؤنٹر کر دیا، فیک انکاؤنٹر میں مار دیا. لعنت ہے تمہاری اس پالیسی پہ جہاں پہ ہمیں اپنے ہی جوانوں کو بے گناہ قتل ہوتے دیکھتے ہیں، ہم ان کی لاشوں کو کندھا دیتے ہیں، اور جب ہم احتجاج پہ بیٹھتے تو ہمیں تم غدار کہتے ہو، ہمیں تم برا بلا کہتے ہو. یہ غداری ہمیں بسر چشمان قبول ہے، ہم اس غداری پہ فخر کرتے ہیں. الوارولک، سرفراز، دا جانو رنگ خلق د پښتونواله د بلوڅانو په دامه کښېنوي او دلته بلوڅانو پښتانه په ځایوي. د دې ریاست پالیسي دا ده چې سبا دنیا ته دا وښکاره کړي چې یاره دا خو پنجاب نه دي کړي، دا خو انارولک وي، کاکړ وي او ده له پښتنو سره دا کولې، دا خو سرفراز بکتي وي او بلوڅ وي، ده له بلوڅانو سره دا کولې. قطعي هم هغه پښتون نه دی چې ستا په غېږ کې لوی سوی دی، ستا پالیسي یې روانه کړې ده او دی د پښتنو استحصال کوي او پښتانه مړه کوي. قطعي هغه بلوڅ نه دی، نه سرفراز بلوڅ دی، نه انارولک کاکړ دی، نه دا ستا جانو اسکزی دی. قطعي نه دا کاکړ دی، نه دا اسکزی دی، نه دا بلوڅ دی. دا د پنجابي استعمار ټوکس دي، دا هغه ټوکس دي چې د یوه عهدې دپاره د څه پاور دپاره خپل وطن خرڅوي، هم د پنجابي غلام یې ساتي. خو د دغو په خلاف، د پنجاب استعمار خلاف دغه ځوانان ولاړ دي. دا د قوم وارثان دي، دا پښتانه دي، دا بلوڅان دي او د خپل وطن وارثي به کوي. خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار. ټول وطن یو ځای به